السلام علیکم. په دنیا کې ځینې هغه کارونه دي چې هغه انسان ته ډېر زیات درد او تکلیف ورسوي. د یوې زنانه دپاره د ټول نه تکلیفدېخ کار دا دی چې کله د هغې خاوند وفات شي او هغه مړه شي، هغه مړ شي. او دویم دا دی چې کله د هغې خاوند ژوندی او هغې له طلاقنامه ورکړي چې ته طلاقه شولې. نو دغه وخت د زنانه دپاره د دنیا د ټولو غمونو نه بله غم دغه یم. دویم غټ غټ د پلار دپاره هغه یم چې کله پلار ژوندی او هغه د یو ځوان د زوی جنازه راغستې او قبرستان ته یې وړي، نو دنیا کې څومره بوجونه دي نو دا د پلار په اوږه باندې پراته دي. او دریم د پلار دپاره د تکلیف او د درد مقام هغه یم چې کله ځوانان بچي ژوندي او د پلار په جب کې روپۍ نه هغه بل ته محتاجه یم، نو دا د پلار دپاره ډېر زیات تکلیفدېخ مقام وي. موږ به نن د اولنۍ خبره کوو چې یوه زنانه کونډه شي، مطلب هغې له طلاق ورکړی شي، نو د هغې دا زندګي څنګه شي. د خبرې ته لږ سوچ وکړو. موږ چې سحر راپاڅېږو، خپل بچي نو خپل کور نو د سکول خرچې ورله ورکوو، بچي سکول ته لیږو. خو دغه رنګ یوه مور بې بسه په کور کې ناسته یم، د خپلو بچو چهرې ته ګوري، جاړه ورله ورځي چې دا هم په دې معاشره کې غټ شوي دي، دا هم د پښتون بچي دي. خو افسوس چې زه څه وکړم. د شپې کله خپل بچي وده کوي، د هغو د مخ ته په بېبسۍ باندې ګوري او دا ورته وایي چې سهار به زما د بچي څه خوري. غوړ عمر د هغې ژوند په دې فکر او په دې سوچ کې د شپې ته کله وده کېږي، دا برګې شماري او دغه سوچ کوي چې زما سره ولې ظلم کېږي، زه ولې په دې حالات کې ژوند تېروم. زه خپل ټولو پښتنو ته یو پیغام ورکوم چې موږ سحر دوکانونو ته راوځو، کاروبارونو ته ځو، په ډېر سوټ باټ کې ځو، چې کله په دوکان کې کینو نو سوالګر له غریب له موږ 10 او 6 روپۍ ورکوو. خو دغه په ځای باندې دغه روپۍ موږ راواخلو او په کلي کې کمې کونډې، ګوره زیات نه زیات په ټول کلي کې 2 کونډې او کله د 300 کورونه وي، نو چې هر یو کس 20 روپۍ هم ورځ ورکوي، نو د یوې کونډې 1500 روپۍ ورځ رسېږي. په دې 1500 روپۍ باندې د هغې ژوند جوړېږي، د هغې د بچو ژوند به جوړېږي، هغه به په خوشحاله زندګي شي تېرولی. هغه به دا وایي چې واقعي اسلام داسې مذهب دی چې دې موږ ته صحیح لاره راخوستلې ده. هغه به د هغه کارونه نه منې کېږي ته کوم څه فحاشي خورېږي، هغه به هغه کارونه نه کوي ته کوم د هغې د مجبورۍ نه خلک پیدا اخلي. هغه په دې معاشره کې یو خوشحاله ژوند تېروي، یو آزاد ژوند به تېروي. او هغه به دا وایي چې څنګه مې د ګاونډي بچي دي دغه رنګې زما بچي هم دي. هغه به د خپلو بچو مستقبل جوړوي، په هغو باندې به تعلیمونه کوي. خو چېرته دا ونې شي نو د هغې بچي به ډاکوان جوړېږي، غله به جوړېږي. زما او ستا بچو ته به سبا تکلیف ورکوي، زما او ستا د بچو امن به سبا خرابوي. نو بهتره دغه ده چې موږ ټول پښتانه، ټول مسلمانان د هغه کونډې یا د هغه غریبي د ټول نه اولنۍ خبره خو دا ده چې بهتره دا خبره ده چې کم مالداره شخصیت وي، د کم سره پیسې ورسره وي، کم واده کول غواړي، ښه خبره دا ده چې د یوې کونډې سره واده وکړي، د هغې زندګي به بچ شي، د هغې زندګي به جوړه شي، هغه به د مایوسۍ د زندګۍ نه راوځي، هغه به دعاګانې ډېرې کوي، ستا ژوند به ورسره ښه شي، ستا مستقبل به ورسره ښه شي او تا ته به یو سکون میلاو شي، ستا د زندګۍ به د خوشحالۍ نه ډکه شي. ځکه چې هغه د یو محرومه زندګي تېروي، هغه د دیوالونو ته ګوري، هغه جاړي، هغه د خپلو بچو مسکا ته ګوري، خپلو بچو چهرې ته ګوري، هغې له یو ژړا ورځي. نو دغه ژړا هم په خوشحالۍ کې بدل کړو، نو دا د ټول نه بهتره کار دی. خو دغه نه نو کم سے کم په خپل کلي کې چې څومره هم کونډې دي چې په هغو باندې موږ رحم وکړو، هغو له موږ روپۍ ورکوو چې د خپل د بچو مستقبل په جوړ کړي، روښانه به کړي، چې سبا ته ډاکوان، غله، مجرمان نه جوړېږي، بلکې انسانان ته جوړ شي، مسلمانان ته جوړ شي، تعلیم یافته معاشره ته جوړ شي. السلام.